بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. د هر سنه اول یو ورور کمنټ کې دا سوال کړی دی چې د مثنوي شریف کومه نسخه زیاته صحیح ده چې ترجمه پکې نه وي. نو د دې په پوښتنې په جواب کې عرض کومه چې مثنوي شریف په مختلفو ملکونو مختلفو زمانو کې بېشماره مکتبو چاپ کړی دی او دا ټول چاپونه زما په دسترس کې نشته چې فیصله یې وکم. البته دا یو حقیقت دی چې څومره نسخې زما د نظره تیری شوي دي نو په هغې کې کم و بیش کتابت کې غلطیا نشته. خو کله چې انسان فارسی ژبه کې پوره مهارت ولري نو دته هیڅ مشکل نه وي. که چاپ کې غلط لیکلی شوي وي نو دی به هم صحیح وي، دته پته لګي او دی به تلفظ صحیح کوي. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرے کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. او که دا مهارت د پارسی ژبې نه وي نو که صحیح لیکلي هم ته به غلط تلفظ کې. البته کلیدي مثنوي چې پخوا 12 جلدونو کې چاپ شوی دی د اشرف علي تانوي صاحب دا 12 جلدونو کې پخوا چاپ شوی دی. دې کې په نسبت د هغه کلیدي مثنوي چې وروستو 15 جلدو کې چاپ شوی دی دې کې غلطیانې کمې دي او هغې کتابت کې ډېرې زیاتې غلطیانې دي. او مفتاح العلوم چې د مثنوي شریف بله شرحه ده د اردو او محمد نذیر ارشي صاحب لیکلی ده هغې کې هم غلطیانې بیخي کمې دي. او د تاریخي روایاتو مطابق نیکلسن چې یو انګریز دی مستشرق دی په مشرقي علومو د هغه عبور و خاص کار په فارسي ادبیاتو باندې هغه چې کم نسخه لیکلې ده د تاریخي روایاتو مطابق وي هغه ډېره خواري کړې ده نو هغه هم صحیح ده. الحمدلله منګه د مثنوي شریف د دفتر اول نیمه حصہ یعنی د کلیدي مثنوي دفتر اول نه جزء اول دا په شپېتو درسونو کې سر ته ورسولو او د دفتر اول د باقی نیمې حصې هم د الله تعالی نه توفیق غواړو. مولانا روم په دغه حکایاتو او مثالونو بیانولو سره ډېر اهم مطالب او نکات بیان کړل. څنګه چې د قرآن کریم اسلوب و روش دی چې قصې او مثالونه بیانوي همدغسې ده هم داسې کړي. قرآن شریف کې راځي فقصص القصص لعلهم یتفکرون یا لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب یا ضرب الله مثلا. نو مولانا هم د قرآن کریم نه په الهام اخیستلو سره دغه طریقه خپله کړې ده. دا خبره مې ځکه وکړه چې بعضې خلک د مثنوي متعلق دا خبره کوي چې دا ټولې قصې هسې قصې میسې دي. لہذا اصل کې چې د قصې او حکایت نه چې انسان کوم اثر اخلي او هغه ذهن کې پاتې کیږي نو هغه هیریږي نه، پایدار وي. مولانا یو ساده حکایت راوالي په هغې کې رنګ امیزي وکړي او هغه د ځمکې نه اسمان ته ورسوي او په هغې باندې اعلی نتایج مرتب کړي. مولانا فرمایي چې د قصې مثال په شان د یو پیمانې دی چې په هغې یو لوښی دی چې په هغې کې دانې دي نو ته په لوښي او پیمانه څه کې دانې تیواله. ای برادر قصه چون پیمانه است مانا اندروی به شکل دانه است. به هر حال د مولانا جامی یو مشهور بیت دی مثنوی معنوی مولوی حس قرآن در زبان پهلوی. یعنی مثنوی مولوی معنوی دا گویا قرآن کریم دی خو په پارسی ژبه کې. یا من چې گویم وصف آن عالی جناب نس پیغمبر ولې دارت کتاب. وایي زه د دغه عالی جناب مولانا روم به په کومو الفاظو صفت وکم، پیغمبر نه دی خو خدای کتاب ورکړی. به هر حال د دې یو مطلب دا چې څنګه چې قرآن کریم وحی ده د الله تعالی د طرف نه
په پیغمبر علیه السلام دغه نازل شوې ده. خو د مثنوي چې کوم مضامین دي نو د دې یو مفهوم دا دی چې الله تعالی گویا دته القا کړي د ذهن کې چولی دي او دته الهام کړي دي. او د دې بل مطلب دا چې مثنوي شریف د قران کریم هغه بنیادی اصول او اساسی اصول او مطالب بیان کړي دي، احاطه کړي ده. یعنی لکه د دې آیاتونو مطابق چې الله تعالی وی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین، د صادقانو په صحبت او د اهل الله د کاملینو په دې باندې زور راوسته دي، تاکید کړي دي. او یا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، کامیاب شو هغه کس چې پاکه کړه نفس. نو په دې باندې هغه چې نفس بسنګ پاکه، په دې باندې د نفس په تزکیه کار کړي دي. او یا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، قلب سلیم، قلب د شرک، کفر، بغض، حسد د دې صفای باندې د کار کړي دي چې دا د ریا نه دا صفا شي، دې کې صرف د الله تعالی عشق او محبت پاتې شي او ما سی والله د دې نس شي ختم شي. ويزکیهم د انسان د تزکیه په دې باندې کار کړي دي. او هغه صفات پاغي زور راوړي دي چې هغه ډېر اهم دي، لکه صبر، شکر، صداقت، قناعت، یقین، تواضع، توحید، محبت د الله او د رسول، تصحیح نیت او اسوه رسول، د بنیادی موضوعات دا دي. او بل خوا د اخلاق مذمه او سیئه او مذمت کول، د اخلاق مذمومه یا سیئه د دې مذمت ذهن نشین کول، لکه حسد، بخل، تکبر، شرک، ریا، دروغ. خلاصہ د ټولو اعمال سیئه او بد نتایج ذکر کول او د هغې نه د ځان ساتلو ذکر کوي. حالانکه حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کلید مثنوی کې فرمایلی دي. یو خو مولانا جامی صاحب وی یا د حاجی امداد الله صاحب هم دا رائے وا چې گویا کې دا د فارسی قرآن دی. خو بل خوا اشرف علی تھانوی صاحب وی چې صوفیہ اور بزرگوں کے کلام میں ایسی احادیث پائی جاتی ہے جو احادیث کی کتابوں میں نہیں ہے، اور محدثین کے نزدیک ان کا حدیث ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے، تو ان بزرگوں کے اس فعل کی دو توجہ ہو سکتی ہے. ایک تو یہ کہ جس طرح محدثین نے خواب کی احادیث پر حدیث کا اطلاق کر دیا ہے، اس طرح ان بزرگوں نے اپنے کشف وغیرہ کی بنا پر ان کو احادیث کہہ دیا ہے. دوسرے یہ کہ ان احادیث سے جو مقصد ہے وہ دوسری شرعی دلائل سے ثابت ہوتا ہے، لہٰذا ان احادیث کا غیر واقعی ہونا مقصد کے ثبوت کے لیے مضر نہیں ہے. رہی یہ بات کہ غیر حدیث کو حدیث کیوں کہہ دیتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان بزرگوں پر حسن ظن غالب رہتا ہے، جو کچھ سن لیتے ہیں یا لکھا ہوا دیکھ لیتے ہیں اس پر یقین کر لیتے ہیں. ان کو زیادہ چھان بین کی نہ عادت ہوتی ہے نہ مہلت. یہ وہ تبصرہ تھا جو تھانوی نے فرمایا. بہرحال قاضی سجاد حسین صاحب بیا لکھی کہ بہرحال مثنوی میں بہت سے احادیث وہ ہے جو محدثین کے اصطلاح میں کسی طرح بھی حدیث کہلانے کے مستحق نہیں، اور اسی احادیث کو حدیث کہہ کر بیان کر دینے میں کے معاملہ میں محدثین کا طرز عمل بہت سخت ہے. اس طرح مثنوی میں مولانا نے صحابہ سے متعلق بعض ایسے واقعات کا ذکر کیا ہے جن کا ذکر صحابہ کے حالات پر مشتمل کتابوں میں کہیں نہیں ملتا ہے. نیز مولانا نے مثنوی میں بعض آیات کی وہ تفسیر کی ہے جو معتبر مفسرین کے نزدیک کسی طرح درست نہیں ہے. دا د خپل تفرداتی. لہذا مثنوی کا مطالعہ کرنے والوں کو ان امور کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور مثنوی کا مطالعہ محض تصوف کا کتاب سمجھ کر کرنا چاہیے، اور تصوف کے مسائل میں اس کو شمرہ بنانا چاہیے.
خلاصه مطلب دا شو چې قرآن کریم کې احادیثو کې د فقه مسلو کې با ته څه ته رجوع کې تفسیر کې با مفسرینو ته رجوع کې د حدیث په دغه کې به محدثینو ته رجوع کې فقه کې به فقهاو ته رجوع کې ٹھیک شو او داغه مدارکو نه خپل مسائل حل کې د مثنوی چې ته ګوره دی کې صرف تزکیه نفس اصلاح احوال لپاره به دا کتاب لولې چې دا ډېر مجرب او مفید دی دا کتاب انسان کې تصدیق قلبی پیدا کوي یقین مضبوطوي ولې تصدیق قلبی هم ډېر ضروری دی عبدالرحمن بابا وی چې تصدیق په خپل زړه کې محکم نوي دا په خله ظاهر اقرار سے اقرار نه دی یا علامہ اقبال صاحب وی خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں او دغه سي پیغمبر علی السلام ویلی دي چې په انسان په دی وجود کې او ټوکړه ده اذا صلحت کله چې صالح وي صلح الجسد كله ټول وجود صالح او سم وي او کله چې دا فاسد او خراب شي نو ټول وجود فاسد او خراب شي او هغه زړه دی نو د زړه په صفایي او تزکیه باندې هم ډیر زور راوړی شوی دی او پیغمبر علی السلام وایي چې د مرګ په یادولو سره هم او زیات یادولو سره او تلاوت قرآن سره زیات د زړه نه په ذکر الله سره زنګ لري کیږي بهرحال مولانا په دې باندې کوشش کوي چې د انسان زړه صفا شي آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کاتا ہے دل کچھ نہ پوچھو دل بہت مشکل سے بن پاتا ہے دل نو دا ډیر اهم کار دی خدا کتاب سرسری ویل نه دی پکار مثنوی مولانا روم چې دی په دې کې ډیر غور فکر پکار دی ولې چې معانی استدر زیر حرفی سیاه چو در پرده ما شوق و در میغ ما په دې کې ډیر مطالب دی د ټورو ټکو لاندې لکه څنګه چې معشوقه د پردې شاته پټي په خوا زمانو کې چې د مثنوي شریف دورانو کم خلک چې پارسیدانانو دې سه دلچسپي لرله خوشوازه مثنوي خوانانو چې وکاله د مثنوي ویلا لوستله نو داسې خلکو چې هغه به وچ کراله او په یو خپه به پاسېدل چورلیدل به او دا حقیقي وجدو مصنوعي نه چې ځان کې په خپل جذبه کې راولي نو دا به په داسې طریقو خوشوازه مثنوي خوانانو ویلا چې علامه اقبال صاحب هم دې مطلب ته اشاره کړې ده د خلکو د حالت ته چې رقص تن از حرفی و آموختن چشم را از رقص جان بردوختن رقص تن در گرد شارت خاک را رقص جان بر هم زند افلاک را وې د خلکو د مثنوي نه رقص بدن زده کو رقص بدن پر رقص کې راغی وجود ټیک دی وې د خلکو د روح د رقص نه چې د کې هغه طاقت او صلاحیت دی چې د انسان روح په وجد او جذبه کې راولي وې رقص تن څه شی دی رقص تن خو خاور باندې ته اوچورلېږي څوک به متاثره کې رقص روح چې کله ستا روح په رقص راولي نو افلاک به ګډوډ کی فرشته به وجد کې راولي بهرحال لہذا اول د مثنوي شریف صحیح زده کول پکار دی بیا معنی پکار ده بیا پکې تحقیق او غور او فکر پکار دی او بیا د دې د خوشوازه आवाज لاندې کول دی او شرح ډیری دی خو تیری ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرے کو شاہ نہ رازی نہ صاحب کشاف لہذا او د مثنوي شریف غرض دا دی چې انسان کې څه تبدیل شي د خپل خالق په ایمانو کې او پیژني دا غي احسانات د ذهن کې مستحضر شي لکه چا ویلی دی غرض اتنی ہے بس پیرے مغان کے جام و مینا سے غرض اتنی ہے بس پیرے مغا کے جام و مینا سے کہ ہم مالک کو اپنی دیکھ لیتے قلبی بینا سے او مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی طور سینہ سے بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میکدہ مجھ کو
शराब दर्द दिल पी कर हमारे जामो मीना से. یا د شیخ ابو سعید شاید سعید ابو الخیر یو قطه ده، هغه وی ما جام نمازی به سر خم کردیم، ما جام نمازی به سر خم کردیم و از خاک خرابات تیمم کردیم، شاید که در این میکده‌ها دریابیم، آن یار که در صومعه گم کردیم. ما په دې لاندینی شعر کې ترمیم کړی دی او دا مې مناسب ګڼلی او داسې ما جام نمازی بسر خم کردیم و از خاک خرابات تیمم کردیم، شاید که در این مثنوی باز دریابیم، شاید که در این مثنوی باز دریابیم، آن یار که در مدرسه ها گم کردیم. به هر حال په دې به تاسو پوه شوي وئ لږ ډېره. دا مثنوي شریف دا یو اوقیانوس او سمندر دی. تاسو ګورئ په سمندر کې څومره د فایدې څیزونه دي. ظاهره کې خو به د غرقېدو دغه دی، خرش پرش دی، چپی دي، خړې اوبه دي، زګونه دي، خو دې کې بعضې خلک کار وکړي د دې نه د تیلو کویان روباسي انجینران. دشتې، بیابان، صحراګانې، غرونه یي، هغې کې خزانې پټې وي، خلک محنت وکړي چې هغه بیا خلاصېدي نه تر ابده پورې. نو همدغسې دا مثنوي شریف چې دی دا ډېر قیمتي کتاب دی. په دې کې ډېر څه دي، خواري غواړي چې الله تعالی چاته داسې وکړي کشف کړي دا. او وړوکی کتاب دا نه دی آسانه. دا مولانا محمد نذیر عرشی رحمت الله علیه چې دا مفتاح العلوم شرح لیکلې ده، دا په خوا 19 جلد کې چاپ شوی، 1950 کې ده، 50 که شپږو کې، خو ډېر ښکلی دغه یې کړی دی او ډېر قابل سړی دی. هغه وایي ما چې دا شرح لیکله ده نو ده یو نظم لیکلی دی، خپل دی د ده، نو هغه یو څو لفظه زه تاسو ته وایم. وی دا تکلیفم رفیق معنوی از پی شرح کتاب مثنوی. یا زما یو معنوی رفیق او ملګری و، هغه زه مکلف کړم تکلیف یې راکړه چې د مثنوي شرح ولیکه. گفتم این کار است بس دشوارتر، راه پر پیچ است و ناهموارتر. چې دا کار ډېر سخت و ګران دی او د دې کومه لار چې دا پر پیچ او ډېره ګرانه ده، د دې تشریح د دې نه مطالب راویستلو، د دې تطبیق کولو. کاملان مرکب در این راه رانده ان، دور از منزل ز تک درمانده ان. زما مطلب دې شعر کې دی. دغه شارح د مثنوي د مفتاح العلوم وایي چې ما د خپل ملګري ته ویلي چې کاملینو په علم و تقوا او تصوف کې په دې لاره کې اسونه ځغلولي دي، کوشش یې کړی دی، خو د منزل ته نارسیدا د تګ نه وروستو پاتې شوي، ناکام شوي دي، منزل مقصود ته پکې نه دی رسیدلی. او بیا یې ورپسې وایي زما مثال داسې دی: طفلک رخ کرد سوی آسمان، تا بگیرد ماه گردون را عنان. چیست طفل عاجز گردون کجا، من کجا این وادی پرخون کجاست. وای ما ویل چې یو ماشوم اسمان ته لاس اوچت کړی و چې زه سپوږمۍ غېږ کې نیسم، لاندې لاس ورته اوچت کړي و. نو وایي دغه عجز ماشوم چېرته دی او سپوږمۍ چېرته ده؟ وایي زه چېرته او دا وادي پرخون د مثنوي د دې کې زه مزل وکړی شم او د دې ترجمه او تفسیر شرحه ولیکلی شم. لہذا عزتمندو حقیقت دا دی چې دا ډېر ګران کتاب دی، دا د کمالاتو نه ډک کتاب دی. ما سره خو ډېر زیات رازونه دي، خو دا یو خبره زه تاسو سره شیر کوم، د نور خو پرېږده. د یو رشتې د توی کېدلو سلسله کې ما مثنوي شریف ته رجوع کړې وه، او هغه دا چې دا اولنی دفتر صفحه 322 په اولنی شعر مې نظر پرېوتو چې په هغې کې دا شعر رووته. نو اوس تاسو ته وایم:
د یو رشتې توی کولو په هغې کې مشوره وه. ما دا کتاب راواخیسته. دا قاضي سجاد حسین صاحب لیکلی دی په 3 جلده کې. ټیک شو. فوري دا ما کولاو کو او دغه صفحه پکې کومه دلته ما لیکلی دي چې دا مې څنګه کولاو کو 322 نمبر سفر ووته د دې په دې سر کې 322 کې سر ووته. ٹھیک شو چې دا مې څنګه کولاو کو نو دا شعر ووته. آن سبوی تنگ پر ناموس و ننگ شد حجاب بحر برزن آن بسنگ. مطلب دا دی چې دغه تنگ کوزه دغه تنگ چاټه د شرم و ذلت نه ډکا دا د سمندر په لار کې حجاب واقع کیږي. برزن آن بسنگ او هدا پتیگا دا چاټه او دغه خورینه کوزه تیږي لرو بغه ختمه کا. ٹھیک شو. مصنوي نه ما مشوره وغوښتله چې آیا دغه پردو خلکو کې یو جنۍ ودیږي یو رشته ده چې څنګه وي. د مطلق څه چلو کو د ممتنع رای ورکړه چې دینه تیر شه دا د شرم نه ډک یو څخه چاټه ده ما تکیسته وغورځول لري دا کتاب. ٹھیک شو. دا نمبر صفحه زرته یو ویما مش نمونه خروار علاقل تکفیه الاشاره. ٹھیک شو. بیا کار داسې وشو خلاصه باندې تاسو پوه شوئ چې دا شرمیدونکې رشته ده د دې نه تیر شه. بل طرف ته چې څومره تحقیقات او ویریفیکیشن د دغه کورنۍ متعلق کېدو ټول صحیح وو. چونکې دا په بله ضلع او په پردو خلکو کې دا جنۍ ورکول شوه نو د علاقې د خلکو نه ډېر تحقیقات وشو. حتی چې د تحقیق په دوران کې 2-3 کسانو دام قسم وکړو چې که موږ نه وغواړي دا سړی خپله لور نو موږ یې ورکو. همدغسې د 4-5 جوماتونو امامانو د دې هلک په دیندارۍ اخلاق شرافت او خو اخلاقو ګویي ورکوله. کونو قوامین لله بالقسط د دې آیت لاندې. چونکې د دې جنۍ یو خور په دغه کلي کې واده شوی وه او د هغې سخره د دغه خلکو سره د 25 کالو نه لین دین او تعلقاتو نو هغه پکې ډېر زور لګولی و د هغوی د طرفه. به هر حال یو خواته ټوله علاقه عوام و خواص یوه خبره کوي او مولانا بله خبره کوي. مولانا پې رد وکړو چې دا څخه چاټۍ د وله په ظاهره کې ټول حالات د مولانا د شعر خلاف دي. نو د مولانا خبرې له څوک اهمیت ورکوي. به هر حال چونکې مسلسل دغه خوانه سفارشونه او جرګې وې دغه رشته توی شوه. د مولانا خبره نظرانداز شوه. په 3 میاشتو کې دنه پته ولګېده چې دغه هلک مکمل عینین دی او د ازدواجي حقوق بیخي نشي ادا کولی. اول د جنۍ خویندې خبر شوې رو رو خبره لیک شوه او د جنۍ مور پلار ته ورسېده. به هر حال د منځګړو علماو په توسط سره هلک د خپلې بیمارۍ او د جنسي نقص اعتراف وکړو چې ما مخکې ډېر علاجونه کړي دي زه نه ښه کېږم. خو ده دا کار کړی چې مور پلار او کورنۍ نه راز پټ ساتلی و. بیا د علماو په وساطت سره منځګړتوب سره دغه رشته څه شوه ختمه شوه او هغوی ډېر په خوشحالۍ سره طلاق وغورځولو. او د دې خلکو چې دنیا ویل ښه خلک دي بې شره دي بې ضرره دي بې فساده ښه دا و چې بیا عدالتونو او لانجو کنجو ته خبره ونه ویسته او په انسانیت دغه جنۍ له طلاق ورکړه او دغه مسله ختمه شوه. نو د دې مصنوي متعلقه ما سره ډېر رازونه شته او وی مشت نمونه خروار په دې کې چې سدي ګوره ټوله دنیا یو خوا چې ښه دی ولیکن مولانا روم مصنوي کې روزي چې نه ګوره دا معنویت ته دا ظاهر نه ده. دی اصل مقصدي چې ته نه وینې ګوره اخلاص دی تصحیح نیت دی دا د فټو مسلو باس کوي چاته نه ښکاري. نو دې وخت کې دا کتاب ځکه نظر انداز شوی دی. به هر حال
اشرف علي تنوي صاحب لیکي ګوره یو کتاب د پاره دومره شروط نشته. هغه وایي چې کم خلک چې دا کتاب لولي ناظرین مثنوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ سلیم الطبع اور صحیح العقیدہ اور صاحب استعدادی علمی ہو چې څوک دا کتاب وایي جس میں بقدر ضرورت معقول و منقول داخل ہے اور زبان پارسی اور علم دین سے کافی واقفیت اور مذاق سخن رکھتے ہوں. اگر خلق دال ولی اور علم تصوف میں اگر ماہر نہ ہو تو کم از کم اس سے مناسبت ضرور رکھتے ہو. اگر خود محقق نہ ہو تو کسی محقق کے صحبت میں ایک معتدبی مدت تک رہ کر اس سے مستفید ہوئی ہو. وہ اگر صاحب حال بھی ہو تو نور علی نور ہے کیونکہ مثنوی کے مضامین کو صاحب حال ہی بخوبی سمجھ سکتا ہے اور غیر صاحب حال اس قدر نہیں سمجھ سکتا بلکہ بعض مقام پر اس کا گمراہ ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے. اللہ یاسمہ اللہ. باقی زه چې کوم درس کوم زه طالب العلمانو ته د یو سهولت کار کردار ادا کوم د دې تلفظ د دې لفظي معنی د دې مکمل تشریح دا او د دې هته کول زما د وس نه بار خبره ده او په دې کې ډېر کار پاتې دی. نور توحید کا اتمام بھی باقی ہے. زما کار صرف دومره دی چې یو سمندر دی او زه تا ته لامبو در زده کم باقي د دې نه راویستله مروارید دا جدا یو کار دی او دا د لوی لوی علماو شیوخو محدثینو متفکرینو کار دی. دا زما د وس نه بار ده. زما حالت خو اوس داسې دی شد رفیقی زندگی ضعف و ضیابی تا حیات آهان ایام صحت و توانیم گذشت. شد رفیقی زندگی د ژوند ملګری کمزوری او شوګر تا حیات آهان ایام صحت و توانیم گذشت. آرزو داشتم گشایم راز های اهل عشق خدمتی از من نیامد زندگانی ام گذشت. بل یو خبره وضاحت کومه د ډیرو د درس ملګرو ته دا سوال پیدا کیږي چې تاسو د اقبال مرحوم ډیر یادوي او اهمیت ورکوي د دې وجه څه ده. د دوی په جواب کې باید دا خبر وکما چې اقبال مرحوم د رومي د قافلې یو فرد او زمنګ د کلاس ملګری دی او د رومي نه ډیر زیات متاثر او هغه ته د خپل پیر خطاب کړی دی. بل د اقبال په اشعارو کې سوز او درد د مسلمانانو خواخوږي چې د اسلام او انسانیت درد په زړه کې او فرمایي بحر انسان چشم من شبها گریست تا دریدم پرده اسرار زیست. د انسانیت د پاره زما سترګو پشپوش پو جړل اخر کې د اسرار زیست د رازونو پرده ما وشلول. الله تعالی ما ته حقیقت منکشف کو. د اقبال حقیقی شناخت داغه د کلیات اقبال په زبان فارسی نه کیږي خو افسوس دا دی چې ډیر خلک پینې پويږي. دا خبر هم نوٹ کړئ چې د اقبال کلیات فارسی دا د اردو ترجمه نه ده بلکې هغه جدا په موضوعاتو مشتمل دی. د اردو موضوعات جدا دي خو په دې باندې ډېر اهل علم نه پوهیږي. نو د هغې نه هم د شناخت کولی شي لکه چې یو شعر کې چې وایي نفس بسینه گدازم که طایر حرمم توان ز گرمی آواز من شناخت مرا. وی زما د آواز د گرمایش نه ما پیژندې شي په دې اشعارو کې چې سدي سوز و در په دې اهل نظر پوهیږي چې زه د حرم د باغ مرغۍ ما. د اقبال په اشعارو کې اکثر الهامي اثرات محسوسیږي ډېر زیاته. د پښتانه وایي چې پلان کې سړی که ولی نه دی نو خالی هم ته نه دی. نو دا هغه په د مصداق دی. اقبال بالکل د دې جملې مصداق دی. بل د اقبال په کلام کې یو طنزیه کلام دی د لفظ ملا متعلقه لکه وی حقیقت را برنده پاش کردن. حقیقت الله تعالی یو رند تخکارک که ملا کم شناسد رمزی دین را. ملا د دین پر رمز کم پویږي هغه په خدای نه پوي. نو پارسی کې یو ضرب المثل دی. دا خبر اقبال د توهین په غرض چې د ملا لفظ علی نوم ذکر کوي دا نه استعمالي. ګوره دی یو مشهور متل دی نیم ملا خطر ایمان نیم ملا د ایمان خطر ده. دا علماء کرامو نه موریدل او نیم حکیم خطرې جان نیم ډاکټر چې دا وجود ته خطر ده. نو دا خو تاسو ما سره تسمیم اوس هغه شیرونه چې علامه اقبال ته منسوب دی او د علماو په اعتراض راتلی شي طنزیه غوندې دي. ملا کی نظر نور فراست سے ہے خالی بے سوز ہے میخانه صوفی کی میناب ای وادی لولاب
دا ډېر زیات دي. ته مطلبي شعر وایم. بیدار ہو دل جس کی فغانے سحری سے، اس قوم میں مدت سے وہ درویش ہے نایاب، ای وادی لولاب. حالانکه د ملا زیغمزاده کشمیری شعر دی، خو اقبال دا اردو کلیات کې ذکر کړی دی. بل یو شعر یې لږ دا دی چې په ملا باندې پارسی کلیات کې: مکتب و ملا و اسرار کتاب، کور مادرزاد و نوری آفتاب، دین کافر فکر و تدبیر جهاد، دین ملا پی سبیل الله فساد. دا شعر خطرناک دی، خو په دې ځان پوي کې دا وایي چې مکتب، ملا او د قرآن اسرار دی چې کوم اسرار دي، یو خو احکام دي، قصې دي. الله تعالی وایي لقد یسرنا القرآن للذکر، منګه آسان کړی دی. په حل میں مدکر، آیا شته دی څوک پند اخیستونکی؟ نو دا حقیقت دی چې دا د انسانانو د هغې د وس نه بار نه دی. خو دې کې علامه اقبال وایي چې په دې زهر او بطن او دې کې څه اسرار او رموز دي، هغه ته دا نشي اوچتولی. ٹھیک شو. او بیا وی دین کافر فکر و تدبیر و جهاد، کافر دین چې د کافران څه کوي، د هغې دین و مسلک و طریقه جهاد دی، کوشش دی، فکر دی، تدبیر کول دی، د خپل قوم امت ډېر لرې سوچ کوي. او ملا څه کوي؟ دین ملا پی سبیل الله فساد، لکه د الله په لار کې فساد کې دی ثواب ګڼي، حالانکه هغې کې د امت له نقصان ورکوي، اسلامي معاشره خرابوي، خو پوهېږي نه، یا د نورو په لاس کې د استعمال شي. نو گویا کې چې پی سبیل الله فساد. خدا خبره نوٹ کې اصل کې دا شعرونه خو علامه اقبال ویلی دي، خدا د سید حلیم پاشا د ترکی څوک بزرگ دی یا نیک سړی دی، دا اله کله چې ګوره دا عنوان دغلته د کتاب وګوره، زیارت ارواح جمال الدین افغان و سید حلیم پاشا. علامه اقبال د دغه ارواحو سره ملاقات کړی دی او مولانا روم ورسره دی، چې یو سید جمال الدین افغاني دی کوم چې د عالم اسلام دپاره سوچ و فکر کول، او یو سید حلیم پاشا د ترکی څوک دی. نو د دیو داسې تجزیه کړې ده، ناست یو ځای کې، نو هر سړی خپله رای پیش کوي. نو دا شعرونه د سید حلیم پاشا چې اسلام نه زیات نقصان دا د هغه دي. علامه اقبال باقاعده ویلي، دا یو خبره ذکر کړي، خو چونکې د علامه اقبال په کلیات کې ذکر شي، اوس دلته منسوب دي چې علامه اقبال ویلی دي. نو اصل کې دا شعرونه چې دي دا بیان دا سید حلیم پاشا دی. ها نو بهر حال علما په دې پوهیږي چې کدی کې توهین آمیز الفاظ هم دي، خو نقل کفر نه باشد، د داغه خبره نقل کړي ده. البته دا شعرونه خپل دي او د دې رازم زویم میں بھی حاضر تھا وہاں ضبط سخن کر نہ سکا، حق سے جب حضرت ملا کو ملا حکم بہشت، عرض کی میں نہ الہی میرے تقصیر معاف، خوش نہ آئیں گے اسے حور و شراب و لب کشت، نہیں فردوس مقام جدل و قال اقول، بحث و تکرار اس اللہ کے بندے کی سرش. نو دا خپل دي او دې کې مقصد دا دی، علامه اقبال لدې فروعي اختلافاتو ته دې کې اشاره کوي چې کله ملا ته د جنت حکم ملاو شو، وایي ما الله ته عرض وکړو چې الله معافي غواړم، بیا د دې معافي د دغه حور او شراب او دغه جنتونه نه خوښېږي، د څه خوښېږي، د په فطرت او خټه کې قالاقول او باسونه او تکرارونه بس دا دي، په دې کې دی خوشحالي. هغه دا ویلي او زه دا ویم، بس وړاندې نور سوچ نه کوي چې څه کول پکار دي، معاشرت دې دپاره څه پکار دي. به هر حال یا لکه بل ځای وایي دل صاحب دلانو برد یمن، پیام شوق او آورد یمن، من و ملا ز کیش دین دو تیریم، وی فرما او به هدف خورد یمن. هغه وایي چې د صاحب دلو خلکو چې څوک صاحب دل دي، د هغه زړه د یوړو که ما یوړو چا ښکار که، زما په دې شعرونو کې په دې باندې صاحب دل عاشق کېږي او ښکار کوي. وایي د هغه وګټلو د هغه تحقیقات هم دي او زما هم دي. د شوق پیغام چې دین کې یو شوق دی، یو ذوق دی، د الله او رسول پیش کو، محبت کې یو پیغام ما پیش کو، دا د پیش کا کما ها منو ملا ځکې شي دین دو تیریم، منګ دا دین د تیرکش نه چې دا غشي پکې دي دوه غشي یو، هغه هم د دین کار کوي زم کو، خو دا راته ووایه چې نښه چوویشته په نښه کم غشی ولګېد، زما غشی که ده چې یو نسب العین مې تا ته تعین که چې هغه دا دی د مسلمانانو سیاسي اقتدار او بل څه ته دا په خپلو خپو درېږي او د مغرب نه بې نیازي په صحیح معنو کې موحدین جوړېدل. به هر حال بل علامه اقبال چې د مسلمانانو دپاره د جدا ملک ریاست غوښتنه کړې وه، یو تصور یې پیش کړی و، نو هغه خو صحیح خبره دا ده
چې هغه چې د کمې معاشرې د تشکیل خوب لیدلی و هغه پوره نه شو. هغه دا ویلې سبق پر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. دا اوس چرته دی؟ نه صداقت شته، نه عدالت شته، نه هغه شجاعت شته چې سړی د مغرب نه یا غیر الله نه ونه یریږي او زړوري په الله مکمل بروسه وي ایمان. دا درس هم ولوله که د دنیا امامت غواړي چې په دنیا باندې ستاسو شي د مسلمانانو راج قائم شي. یہی مقصود فطرت ہے یہی رمز مسلمانی اخوت کی جهانگیری محبت کی فراوانی. دا چرته دی؟ رمز د مسلمانۍ د اخوت ورورولۍ په زیاتو جهان فتح که خو خلکو سره د ورونو په شانه چې هغه د پخوانو حکمرانانو نتا خوښ کی خلک داسې انصاف او عدل قایم کا، بے انصافي مکوه. د محبت زیاتوالی محبت عام کا، عشق محبت مینا همدردی. نو دا شی چرته دی؟ بتان رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی. ته خو اسلامی حکومت دی جوړ شي، خو زما مقصد دا دی چې دا خبرې ختم شي. ټول مسلمان رونه دي چې څوک کلمه گو دی، نه به تورانی پاتې کیږي، نه ایرانی نه افغانی، دا یو دي. ته به داسې سیستم جوړی چې دا ټول د یو دغه لاندې مینه محبتونه به زیاتې او فسادات به نه جوړی، نفرتونه به نه پیلاوی. میان شاخ ساران صحبت مرغ چمن کب تک تیرے بازو میں ہے پرواز شاہین کہستانی کوہستانی یا کہستانی. گمان آباد ہستی میں یقین مرد مسلمان کا بیاباں کے شب تاریک میں قندیل رہبانی. مٹایا قیصر و کسریٰ کا استبداد، مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا. دا چا مات که او کیا تا زور حیدر فقر بوزر صدق سلمانی. وی دا صفات ځان کې پیدا کا که اسلامی ریاست قائمه. په خوا د چا قائم کړو؟ زور حیدری وو، داغه شجاعت و فقر بوزر الله صدق سلمانی د سلمان فارس صدقو هغه صفات ځان کې پیدا کا. نو علامه اقبال صاحب چې کم نیک ګمان کړو خو پاکستان کم طرف ته لاړ. د پاکستان د جوړېدو نه مخکې 1946 کې یو رساله کې زما د نظره څه شعرونه تیر شوي وو. تاسو ته به یاد وي چې کله پاکستان جوړېده نو نیم مسلمانان او ځینې علما ویلې چې دا دین نه جوړېږي. هم دا یو خو دی، مطلب دا چې مغرب به ټول عمر منګه بس دی کې به خپلو کې استعمالوي د یو بل خلاف. او مولانا محمد علی جوهر خو بیخي دا ویلې چې زه په دې لږه ټوټه نه په هندوستان دا ټول زما راز دی. ولې چې هغه علماو کې هغه کشش و چې هندوانو هم ولې وټونه ورکول. مولانا ابوالکلام آزاد دا هندوان یې داسې لږه مریدان. نو کم علماو چې مخالفت کول هغه داسې نه کولو، هغه وایي زموږ طاقت تقسیمیږي، موږ به ټول عمر د یورپ غلامۍ کې راشو، موږ به کمزوري یو د یو بل خلاف، ټول عمر به غلامان پاتې شو، د امریکا او مغرب د پاره به استعمالیږو، موږ به داسې اسلام سکو، زموږ به نیمه ازادي خود مختاري. لکه دا شعر چا ویلې دی، داسې اهل نظر چا ویلې. افسوس دا دی چې دا ما یو کاپی کې لیکلی نو دا نیمه پاتې دی او نیم چېرته رب کاپی کې اپاڼه شلېدلې ده. خو اوس اوس هم حقیقت یې ویلې. پاکستان چې وی جوړیږي څه به کیږي؟ غیروں سے یاران ہوں گے، غیروں سے غیر دین خلکو سره، اپنے سب بیگانے ہوں گے، شم بنے گا خونے غریبا، روشن عشرت خانے ہوں گے، ہر جا کے غمگین دلوں پر، ہر جا کے غمگین دلوں پر راجا خنجر تانے ہوں گے. پاکستان میں کیا ہوگا سرتا پا تک دھوکا ہوگا، رحم سے خالی ہر دل ہوگا، عامل جور کا حامل ہوگا. عامل حاکم به د ظلم حامل وي، صرف ظلمونه به کوي د دې عاملان. ڈوبی گی ایمان کی کشتی، غرق طوفان ساحل ہوگا، بیس میں انسان کے خود انسان، انسانوں کا قاتل ہوگا. پاکستان میں کیا ہوگا سرتا پا تک دھوکا ہوگا. ٹھیک شو؟
وی د ایمان کشته به ډوب شي. کم ساحل چې په غاړه دی هغه کې به هم طوفانونه اوس وګوره پاکستان د حالاتو ته وګوره. بیس میں انسان کې خود انسان د انسان په جابه کې به بل انسان بل مسلمان د بل خپل مسلمان قاتل وي. ټیک شو. نو داسې په دې عرفا او شاعرانو کې هغه اهل نظر تیر شوي دي چې کوم غشي ولي، حالان کې دا د مسلمانانو د حالات زار نقشه خپل علامه اقبال هم راخکلې ده فارسی کلیات کې. لکه دې کې وایي مومنو پیشه کسان بستن نطاق، مومنو غداری و فقر و نفاق، با پشیزی دین و ملت را فروخ، هم متاعی خانه و هم خانه سوخ. وی په یو پیسې دین او ملت خرڅ کړ، دین او ایمان، دین او ملک، د کور سامان او کور ټوله وسوځول تیلې ورته کړی دی. دا مسلمانانو چې کم د انګریزانو خدمت کې اصطلاح ده عالمی جایزه پیش کړي د اهل اسلام. لا اله اندر نمازش بود و نیست، نازها اندر نیازش بود و نیست، نور در صوم و صلاتی او نماند، جلوی در کائناتی او نمان. وی په مونږ کې هغه نور چې رڼا و نه په روژه کې پاتې شو نه په مانځه کې، په کائناتو کې د هغه جلوه پاتې نشوه. آن که بود الله را ساز و برگ، فتنه ای او حب مال و ترس مرگ، رفت از او آن مستی و ذوق و سرور، دین او اندر کتاب او بگور. ټول ځکه نشم معنی کولی چې وخت رانه ډېر لیکه ژوند د انشاءالله تاسو به په لږ ډېر پوهیږئ هم، ولې چې ګلستان بوستان او مثنوي دومره درس هم ویلی پارسی څه به لږ روشناس شوي خو بعضې شعرونه یې زه ویمه. وایي د دې مسلمان نه هغه مستی او ذوق و سرور لاړو د مسلمان نه. وایي د دې دین په کتابونو کې دی صرف، او خپل مسلمان قبر ته کوز شوی دی. کوم مسلمانان چې وو قبرونو کې پراته دي، صرف دین په کتابونو کې پاتې دی. صحبتش با عصر حاضر در گرفت، حرف دین را از دو پیغمبر گرفت، آن ز ایران بود و این هندی نژاد، آن ز حج بیگانه و این از جهاد. هغه د ایران شو، دا د هندستان دی، هغه د حج سره نابلده شو او دا د جهاد سره ناشنا شو. تا جهاد و حج نماند از واجبات، رفت جان از پیکر صوم و صلات، روح چون رفت از صلات و از صیام، فرد نه هموار و ملت بے نظام، سینه ها از گرمی قرآن تهی، از چنین مردان چې امیدی بهی. وی سینې زړونه د ګرمایش د قرآن نه تش دي. قرآن چې سړی لولي د دې ترجمه او تفسیر کې دا ډیر کېږي، خو هغه ګرمایش او شوق او جذبه دوی کې نه راولي. وی د دې خلکو نه څه د دې مسلمانانو نه څه امید د بهتره دی. به هر حال نورم ډیر دی. یا لکه دې شعر کې چې کومه پیشگویی کړې ده، گر خدا سازد تو را صاحب نظر، روزگار را که می آید نگر. که خدای نظر در کی کومه زمانه چې را روانه ده وګوره. چشم ها بے شرم و غرقن در مزاج، چشم ها بے شرم و غرقن در مجاز، عقل ها بے باک و دل ها بے گداز. سترګې بے شرم دي او په مجاز کې ډوبې دي، حقیقت نشي لیدلی، عقلونه بے باک دي او زړونه بے گداز دي. علم و فن دین و سیاست عقل و دل، زوج زوجن در طواف آب و گل. که علم و فن دی په کومه شعبه کې چې څوک کار کوي، که دین و سیاست دی، که عقل و زړه دی، دا وی ډلې ډلې ګروپ ګروپ په تواب د مادیاتو کې دی. پل موادی فواید په نظر کې نیسي، که دینی شعبې دي، که سیاست دانان دي، که عقل و دل، ټول په دې کې استعمالیږي. په هر حال دا علامه اقبال صاحب مې ځکه ویلې د دې سوال په جواب کې چې ډېر یاد دی. اوس دا یو شعر یې ویمه نو بیا خو دغه کېږو. ګوره دې شعر کې علامه اقبال ته څومره لوی فلسفه بنده کړې ده. سمندری په کوزه کې اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاجی ملوک، اور پہچانے تو ہے تیرے گدا دارا و جم. وی که تا خپل رازق دی نه پیژاند نو د حکمرانانو د دنیا ته به ته محتاج یې، د هغوی غلام به. که خپل رازق دی وپیژند، الله تعالی دی وپیژند، د هغه شناخت دی وکړو، نو ته به بیا ملوکو ته، امریکې او برطانیه او دنیا ته محتاج نه یې. دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں دل ہے یا شکم. د زړه کې د آزاد کړه د تعلقات ما سوی الله نه، یو د الله تعالی
حقیقت د زړه ته کوشو نو شاهنشاه به درنه جوړ کی او صرف خېټه دا سامان موت ته دا به تباہ او برباد کی چې صرف د خېټه او د مادي د سوچونه کې اوس فیصله ستاله اس کې چې څه انتخاب کې اعلی روحاني مدارج او ترقی او د دنیا شاهنشاهي غواړي چې په دنیا پادشاهي کله چې ته صحیح مسلمان شوې ټیک شو الله تعالی به درته دار سم مسخر کی دا بستا په ارادو لاندې چلیږي به هر حال اوس یو سوال په دا کېږي د دیم لږ وضاحت کومه دا ضروری ده ډېرو خلکو یو ځل ما چا نه اورېدلي چې دی په خپل عمر کې نو عمرې ته تللی دی او نو خانه کعبې ته تللی دی انګلینډ او دغه ته تللی شو نو دلته ونې تللی دا حقیقت دی یو سوال دی ټیک شو خو زه د یو شعر نه یو اقتباس کوم چې هغه وایو تا غلامم در غلامی زادم زاستان کعبه دور افتادم تر څو چې زه غلام یم د غلامۍ دور کې پیدا شوم زه به د کعبې د درشلې نه لرې پروت یم یا خدا دې چې یعنی ما دا عهد کړی تر څو چې دا مسلمان آزاد شوی ني زه به نظم خانه کعبې ته او نه زه پیغمبر علیه السلام ته مخ لرم نه ورته ودرېدی شم دغلته او زه به کوشش دا کوم چې دا لکه دا د یو خپل دغه دی تفرد دی او داسې مطلب دا چې مسلمانان سیاسي او ذهني طور آزاد شوي نه وي زه به خانه کعبې ته لاړ نشم ٹھیک شو او بیا دې شعر کې وی چون بنام مصطفی خوانم درود از خجالت آب می گردد وجود وی کله چې درود ویم په نبی علی السلام او زما زړه جامع لمدی شي وجود می خولی شي و عشق راته وی عشق می گوید که محکوم غیر سینه ای تو از بوتان مانند در و عشق راته وی چې د غیر قومونو محکومه او ستا سینم د بوتانو خواهشاتو نه یو بوتخانه ده ته د څه د اسلام او د دین دعوی کې درود وی چون نداری از محمد رنگ بو چې د محمد صلی الله علیه وسلم رنگ بوی نه لري از درود خود میالا نامی و الوده په خپل درود باندې داغه نو م الوده کوا مکه کړ کوا به هر حال دا اوچت خلق دی د دې خپل سوچونه دي څنګه چې سید عطا الله شاه بخاری متعلق داغه متعلق علماء ته پته ده دا خبره مشهوره ده چې هغه به سرتور سرګرځیدو ټوپې نه پسرولو نه پټکې پسرولو نو چا ورته دا خبره کړو چې ته ولې ټوپې پټکې نه پسرې هغه ول تر سوچ په ما د انګریز حکومتي او منګه زادي نه غشتي زه به همدغه سرتور سر ګرځم او زاډو ټوپې او پټکې به زه په سر نه کم ګوره دا د دوی خپل تفردات دي دا به پریدو کار پاکان را قیاس از خود مگیر د پاکانو کار په خپل کار ځان باندې مقیاس کوا سټیم کې د دې شعر متعلق ما دا سوچ کولو دل بدستاور کې حج اکبر از هزاران کعبه یک دل بهترس چې زړه حاصل کدا حج اکبر د زرو کعبو نه یو زړه غټل زړه خوشالول زما ذهن کې دو چې د دینه مراد د زړه خوشالول دي خو کله چې ما د مولانا جامی صاحب شیرونه د نظر تیر شو هغه ویو چې خوشگفان دل پرگنج و عرفان که باشد روزداری صرفینان همی آید نماز از هر زنی پیر که باشد شیویو مولانا جامی صاحب د خواجه عبدالله انصاری شیرونه نقل کړي دي داغه د خبرې ته اشاره کړې ده چې هغه ویلي دي چې مړه دا منځونه ډېر کولو دغه د بوډاګانو کار دی دا څه دومره د کمال خبره نه ده او ډېرې روجې نیول نفلي او دا نفلي عبادتونه کولو دا خو د ډوډۍ بچت کول دي ټیک شو ولی گر مرد راه دل به دستار که مرد راه نو زړه په لاس راوړه زړه یو کار وکا یو مجاهده وکا کې پیش کار دانانین بودکار چې د کاردانانو پنیز دا یو کار دی چنان دل را که شرحش با تو گفتم با وصفش گوهر اسرار صفتم نو دلته مولانا جامی صاحب اشاره کړې ده چې هغه زړه چې ما ته ته شرح ویله بیجو اسپاروی پهلوی پیری مکمل که این باشد بدست آوردن دل چې د زړه په لاس راوړل هغه دا دی چې زړه تسکیه کې پاک کې په دې مهنتو کې مجاهده کې د دینه بغض حسد کینه دا وباسي په دې کې د الله تعالی عشق او محبت په دې ځل کې ریا تکبر وغیرہ دغه زميمني لکه چې نو حقیقت دا دی چې د عارفان د لزیات اهمیت ورکي د ډیرو عبادتونو نه دغه نه چې اول نمبر د زړه پاکواله او تزکیه نفس ضروری ده او هغه دا اساس بنیاد دی داږي سوچ او مکتب او مدرسه دا لکه دغه غزل متعلق حکیم محمد اختر رحمت الله علیه فرمایي جس دل میں ہو تجلی مولائے کائنات اس کی نظر سے گر گئی لیلائے کائنات په کم زړه کې چې د مولای کائنات جلوه شي
د هغه د نظره بیا لیلای کائنات غورځېږي، لکه دی دوکه کېږي نه، د کائناتو د محبوبي او لیلاګانو خواهشات دی څه شي د ده د نظره غورځېږي، د ده یقین پوخ شي. نو ځکه د زړه دغه اهم دی. یا بل ځای وایي تاجو کی موتیوں سے بھی افضل ہے دوستو، جو تو میں اہل دل کی ہی جو خاک کی ذرات. ٹھیک شو؟ لہذا د اهل دل او عارفانو په نیز اول د زړه پاکي او صفایي ډیره ضروری ده. خلاصه دا ده، اخري خبره د طالبانو نوټس کې راولمه. تر اوسه چې کوم درسونه شای کېدله، زه په خپله نه ریکارډینګ کولی شم، نه ویډیو اپلوډ کولی شم. دا کار به زما مشر زوی شمس الحق کولو، چې هغه هم 400 ته ټرانسفر شوی او هلته اوسي، او نن سبا یې اکسیډنټ کړی او خپه یې ماته شوې ده، راډ پکې لګېدلی دی. د هغه دپاره هم دعا وکړئ چې الله تعالی والا شفای عاجل ورکړي. یو طرف ته دا مشکلات جوړ شوي دي، او بل طرف ته د طلبه او عدم اعتنا او مصنوي سره د طالبانو ذوق شوق نه لرل د ناشر او معلم په روحیه باندې دا منفي اثر کوي، منفي اثر خامخا مرتب کوي. ته یو ځای کې درس کوه مقبره کې او څه نشته چاته کې. ٹھیک شو؟ لکه چې مولانا فرمایی مستمع چون تشنه و جویند شد واعظر مرده بود گویند شد. یو واعظ یو ځای کې یوازې تقریر کې دا مستمعین چې ناستي که دیو په شوق کې تږي او د دې خواهشمند دي، نو دا واعظ چې کوم واعظ کوي دا که مړی هم ژوندی وشي، هغه کې هم ذوق و شوق پیدا شي، صحیح تقریر به کوي، هغه ته به مضامین القا کېږي، تا ته به صحیح مضامین بیانوي. او یو ظاهره خبره ده، ماشوم چې تږي وي وجاړي نو مور والا سینه ورکوي. ټیک شو؟ چې ضرورت یې نه وي د چا نو تږي له خو څوک اوبه نه ورکوي، نو چې اوس تږي نشته نو اوبه چاله ورکوي. لہذا زمونږ د درس کیفیت او کمیت د طلبو د ذوق او شوق سره مربوط دی. یو عامیانه ضرب المثل دی چې څه جرند پس او څه دانې لم دی. عوارف جامی پروای فسون عشق در دوران میاموز، چراغ از بحر شب کوران میافروز. زه دا درس کومه مثال. مولانا جامی صاحب وی د عشق افسون منتر په هغه خلکو مپوکه دمونه په مکوا چې هغه د حقیقت نه لري پاتې شوی، حقیقت نشي محسوسولی. او وی دا شب کورانو د پاره لاټین م بلوه، ته لاټین بلای چې تیاره ده ول د ټول شب کور دي ړاندې دي، نو فایده خو نه کوي کنه. اوس چې د مصنوي شیقین نشته، شوقیان نشته، طالبان نشته، نو د دې درس فایده هم نشته چې موږ لګیو. لکه د 2 کالو نه موږ دا درسونه کوو، د دې چې کم ویز دی سم په نظر نشته، شوقیان کم دي. بهر حال نو خبره دا ده چې شاید چې خیبر پختونخوا کې د ادبیات فارسی د چینل دا ولنې اقدام وي چې بوستان او ګلستان مکمل او مصنوي شریف منظم طریقې سره درسن د یوټیوب په ذریعہ د طلبه علماء کرامو په خدمت کې پیش کیږي. مگر شایقین بیخي کم دي. که تاسو غواړئ چې دا سلسله جاری وساتل شي نو د دې د پاره د علماء کرامو حوصله افزایی او تایید ضروری دی. لہذا یو هغه کسان چې مصنوي شریف زما گزارش التماس دا دی چې کتابونه ورسره دي او مستقل طریقې سره دا درسونه لولي، د کمنټ په کولو سره به سوکي من خبر کی چې څومره کسان د دې درس دا باقاعدګۍ سره اوري او د دې مستقل شاګردان دي. دویم دا چې په خیبر پختونخوا کې چې څومره طالبان د کومې دیني ادارې سره وابسته یا ترې فارغ دي، نو د خپل محتمم او صدر مدرس د نظره به دا درسونه تیر کی 100 درسونه او دا غوی رایا یا تقریز به د دې چینل په کمنټونو کې ولیکي. کاغه نشي تاسو به دا غي ورای ولیکي چې عام مسلمانان د دې درسونو نه فایده اوچته کی. لہذا کدا شرایط برابر شو نو د دې درسونو د اشاعت د پاره به بیا سم مستقل تنظیم کو. بل اعتذار دا وړاندې کومه، بعضی درسونو کې د ذهن د عدم استحضار د وجه کس لفظي خطاګانې شوي وي، لکه په پښتو کې بعضی جملې ضد و نقیض ادا شوي وي یا د شعر د تشریح حق نه وي ادا شوي، نو داغه معذرت غواړم. او اخر کې دا خواجه فرید الدین عطار رحمت الله علیه په دې مناجات سره نننې نشست ختموما. پادشاه جرم مارا درگزار، ما گناهگاریم و تو مرزگار، تو نیکوکاری و ما بد کرده ایم، جرم بی اندازه بی حد کرده ایم.
سالها در بند اسیان گشتیم، آخر از کرده پشیمان گشتیم. دائما در فسق و اسیان ماندهیم، هم قرین نفس و شیطان ماندهیم. روز و شب اندر معاصی بودهیم، غافل از امر و نواهی بودهیم. بی گناه نگذشت بر ما ساعت، با حضور دل نکردم طاعت. بردرآمد بنده بگریخته، آبروی خود ز عصیان ریخته. مغفرت دارد امید از لطف تو، زان که خود فرموده لا تقنطوا. بحر الطافی تو بی پایان بود، ناامید از رحمتت شیطان بود. نفس و شیطان زد کریما راه من، رحمتت باشد شفاعت خواه من. چشم دارم کز گناه پاکم کنه، پیش از آن کندر لحد خاکم کنه. اندر آن دم کز بدن جانم بری، از جهان با نوری ایمانم بری. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.